بسم الله الرحمن الرحيم. وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه حتى يخرجها. لکبر گوری جی بیان د مہر شروع دے چونکہ مہر د خزی حق دے. حق اول شپه ده فرمان واده کړی دی، ښځه ورته وایي اول به مهر راکړي اله به مې وتې کې. دا د ښځې حق دی ویلی شي ورته. فرمان که ورته وایي ما سره پیسې نشته نو بس وایي همدغه شان بېغلی کښېنه او د اوس څه نه مه جوړوه، پاڅه به ول به نه کې. هغه تعریف چې جنۍ سره لوبه کړې وه په 400 روپۍ باندې ورڅه خبره کړې وه، وی پیسې وکتلې جب کې اوسه 200 وي وتې کړې وه، رړۍ یخ کړی و. بیا ورته ویل چې ځکه که ته 200 روپۍ درواله نورې نشته. ویل څنګه نشته دی، زر کوه روپۍ راکړه. ډېرې تنګ کو. ویل دوا به ته وکړم. ویل نه. ویل زه ویل کور کې به والله قرآن ختم به درله کور کې وکړم خو اوس مې پرېږده. ویل نه، ویل دا هم نه کوم. ویل اوس به ته ویل نقد پکار دي، نقد. ویل نعت به ته ووایې مزه. ویل اوس د 200 روپو کې به ته نعت ووایې. نو فرمان به ورته کړي وایي چې نعت به ته ووایې، موټبه به ته وکړم، او کله به ورته وایي چې نیغه واله قصه به ته وکړم، نه به پرېږدي. بهرحال ښځې ته دا حق حاصل دی چې خاوند ته ووایي تر څو چې د مهر نه یې راکړی او الله کرانې ویني. وګورئ ای خاوند بار ته چېرته بوځي دا ویلی شي وایي نه شي مې بوتللی بار ته، اول مهر راکړه. وللمرأة قال امام محمد فرمایي رحمه الله وللمرأة ښځې دپاره د حق شته دی ان تمنع چې منع کړي نفسها خپل نفس حتی تأخذ المهر تر دې منع کړي چې واخلي مهر وتمنعه دغه شان منع کولی شي خاوند ان د دې خبرې نه یخرجا چې دا خاوند وباسي ها دا ښځه ای یسافر بها وجه سره مولوي صاحب لیتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل. وایي څنګه چې د خاوند حق په مبدل کې متعین دی بوضع کې دا دغه حق جوړ شوی ودې کولی شي، دغه شان د ښځې حق هم هغه به متعین کېږي کله چې کله هغې ته مهر میلاو شي نو ویلی شي چې ستا حق خاص متعین شوی، اول زما هغه متعین کا چې مساوات راشي، مفتو کې رانه نه شي. لیتعین د دپاره حق غواړي چې متعین شي حق د ښځې په بدل یعنې مهر کې لکه څنګه چې متعین و حق د زوج په مبدل کې. وصار کالبیع دا داسې شوله لکه بیع. بیع کې توجه جي د عبدالرحمن باندې ما کتاب خرڅ کو حالن پیسو باندې ښه نقد نو ورته ویلی شم چې مبیع تر هغې نه در کوم تر څو چې د پیسې نه یې راکړې. دې ته حبس المبیع ویلی کېږي. حبس المبیع پوهېږئ پې ها مؤجله کې نشم تی اشارولی. پیسې چې کله مؤجلي میش پس پې در کومه نیټه پکې بیا مبیع څوک حبس کولی نه شي. ها بیا رهن کې خو دی شي که نه وردي کې واپس دې په رهن کې کېدي. وصار کالبیع وليس للزوج ان يمنعها من السفر. بل وره دا تفریعات دي پې چې کله خاوند حق د هغې نه دی پوره کړی مهر یې نه دی ورکړی نو خپل حق هم پې د خپل حق اثبات بې نه شي کولی. خاوند ښځه د سفر نه منې کولی شي دلته نه شي. بی اول ته خو حق پوره کړه بیا منع کې. بار وتلو نه منې کولی شي دلته نه شي، حق یې نه دی ور پوره کړی. خپل مور او پلار خپل ورونو که ځي خاوند یې منې کولی شي دلته نه شي ولې حق یې نه دی پوره کړی که نه نه پوهېږئ پې. وليس للزوج خاوند له نه ده جایز ان یمنعها چې دا ښځه منع کړي د سفر نه والخروج د وتلو نه من منزله د خاوند د کور نه که وځي نه شي منع کولی. وزیارت اهلها دغه شان د خپل اهل زیارت لجې نه شي منع کولی حتی یوفیها تر دې چې پوره کړي ها د ښځې ته مهر کله ټول بټوله. ټول بټوله مطلب کم مهر هلکه بره ګورئ هلکه معجل نه یادو ښه معجل یادو معجل حالي یادو نیټې دې نیټې والا نه یادوئ که نه یې ورکړی هغې بیان روان دی. هغې که نه یې ورکړی ښځه دا نه شي ویلی چې شی درته نه کولاومه او یا د خاوند د غیر اجازت نه غیر د کور نه باروزي نه شي کولی. هغې بیان روان دی ګورئ ته ای معجل یادومه. وجه دا ده لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق دې عبارت باندې به ځان پوهې کوو بره ګورئ کوئ د خاوند چیرې ته شرعاً دا حق دی چې ښځه باروزي ورته وایي نه به وځي دی که نه دی دې ته حق الحبس ویلی کېږي. ټول پوه شو دا حق ولې دی د دې علت باندې ځان پوهې کوي. دا د دې لپاره دی چې خاوند څه ټیمو غواړي چې ښځه وتې کوي چې وتې کولی شي چې بار ووتله به یې وتې کولی شي
بار وبسي ورپسې او تلی به ولکته کوي خلکو مخکې خو نه شي وته کولی چې د وبسې ګرځي توجه جي نو د وته په وجه باندې خاوند ته د حق دی چې کور کې ایثاره کی او کله چې مہر نه ورکړي نو د دغه وته حق د خاوند نشتا نو څوک چې د وته د وجه نه وو کور کې ایثاره ول هم نشتا به بات وته شي کوم سم پوه نه شوي او کنه طالبان موږ د مولوی سیبل طالبان چې زم د سیمه چې طالب ما چې څوک من بلار لیدل واده وکړ وړ کې بم ویل چې بلکې یو پوښ شان سره بم لیدل وړ کې بم ویل مزیدم کړي والله شی به والی او کله کله بم ویل چې لکه خو بس ودی کې کنه استغاله دې کا نو موږ ته وسه مولای سیبل وو کوي دی وای چې بس ټول عمر لبه هم دقه کاری بل څه بنه کوي به چې ول ودو کې سړی به صفته او ولې جرزه د وتی نه لکه وګورئ لأن حق الحبس ځکه حق د حبس چې دی د خاوند چې کور کې ساري لاستيفاء المستحق برد باندې ځان پوهه کوي د دې لپاره چې پوره کی واجب حق خپل چې وته ده هو ليس له حق الاستفادي صورت کې خود ته حق د استيفاء شته ده نه قبل الايفاء ترزو چې د وفانه کړي ما نه ور کړي کنه پوهه نشي په مخکې راځي جی ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها ان تمنع نفسها کمهر مؤجل ټول مؤجلو خاون وتول یو لک روپۍ مہر دې شو یو کال بس په در کوم مل سیدا به خزر شپې خاون ته وی فرمان ترانیز دین شي ولی مہر می در بورې دی او ته راټینګ شه کني در ټینګي ګم خدای دې خر کا صح خپل حق ته د خپل مؤخر کړي دي کنه نه پیږي پی ادم ته یې څه بغوراره کوم کلاس کې دي کوم دی خو ما چې ته تاسو پیږي کنه په مسله ورسېدلې نو ته وي تا خپل حق د خپل مؤخر کړي لکه به کوم دا کار دی ما په عبدالرحمن کتاب خرڅ کو او مېش نیټه پکې کې خود له پیسو کې زبې حبس تبي کوم الکه مبیا نه در کوم تر څو چې پیسې نه را کړي دا خبره مې غلطه نه شم کوله کنه پوه نه شو ګورې دا ولو کان المهر کچریو مہر کله ټول بټولا مؤجلا نیټه دارو ليس لها خزل نه د جایز ان تمنع نفسها چې خپل نفس منه کې بردوغه خلک کی کني شوي د شلوا ویشلوا ته بقین چې خاص د خاص دې وشلوا چې ولاره دی ګلاو شي خاري لسقاتها زګه د خزه ساقط کړي حق خپل بالتاجيل د نیټه بوجا کما فی البین لک بای کوم دا خبره ده او فی خلاف ابي یوسف پدې کې د امام یوسف رحم الله اختلاف شته هغه وی دې کوم خززان منی کولې شي دې کوم ځان نشاله دلتم د امام یوسف رحم الله بقول فتوا ور کړی دا کا مخکې رضی جی آگے دیکھو وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابِ لږ برو ګوري جی دقه مسله شروع ده کال نیټه ده پکې مثال په تور باندې فرمان چې ورله اول شپه باندې هغه باندې کوله کېدل بس یو ته ګلاو کو دوته کړه اړې یخ شو سباله فرمان وته وی راځه کنه چې به یو کو هغه ولته شیخ د کار شې نه دی النی کوما ول څنګه نه کې مہر می درمانی پاتې دی وی اول غراکا البا رسلو بکې فرمان ورته وی ګوره ما سبقونه ویلي دي ښا سبق کې موږ دا ویلي چې یو بیر سړی بیا کې نیټه وی په پیسو کې عبدالرحمن باندې می کتاب خرڅ کړی یو کال نیټه ده یو میش نیټه ده کتاب می وته به مو سپارلو او به نیټه نشته یار غلط شو عبدالرحمن باندې می کتاب خرڅ کړی دی توجه پیسې حالي دي پیسې څه دي حالي دي او د پیسې لانی دی راکړی ما ته کتاب وسپارلو اوس ته ملګری ته پیسې لانی کړی مو بیا واپس کراتا نشم واپس کولای ما خپل دوړه کو یو بل می چور کو فرمان دوی منګه دغه مسله ویلی تا چې بین مال دا شی را کو کنه حق دې ختم شو اوس په قلاره کې نه وسرانه منې کوله نشي او عزت صاحبانو په مذهب مرزه ګورو استاد دلیل قوی دي کزما ګورې وتا وین دخل بها کچری دخول اور سره او کو یو پیر لو بو کړه د کافر بچي فکذالک الجواب به هم دغه جواب دی څه مطلب انتم نا نفسها خپل نفس منی کول شي دا امام سے په مسله کې ما خزوته وي او فرمان چې کوم قصه کړي وکنه هغه خبره چې کوم د فرمان د طرف وکړه دا صاحبین وکړه هغه ته وځي د امام سے بغټ امام په مسله کې ما یو پیر مې چې در کوم ځان منه کولای شه ګورې وتا
عند ابي حنیفه فكذلك الجواب مطلب سباله وتی کوي ویلی شی اول مہر را کاله به بمی وتی کې خجی تاسو د مسله لګبه ووري وان دخل بها فكذلك الجواب زدا صورت به د سره جوړومه توجه جی مخکې می چې ویلي ټول ایکسپنج کرتا ہو منی سے مہر معجل کې نه حالی مہر کې مسله شروع ده حالی خاون مہر نه دی ور کړي او بهم خزي څه مطالبه ونه کړ چې اول مہر راکا الب میوتی کې مزانی بیوتی کو یو پیرا سوال وته وي هغه مہر خو سره کا کنه ځکه نه حالی نه مہر دی کني وته ته دی نه پریدم نو هغه ورته وینا یو پیر چې د شعر کړي خپل حق دی ختم کړي دا صاحبین رایدا هغه وته وی به یو پیر درکول سره مملا مہر کې حق نه دی ختم وسم اول مہر را کاله به وته کې زدي امام سے پرای موي اوس مسله باندې پوه شولې وګورئ وان دخل کچری دخول کی به د خدي سره فكذلك الجواب دغه شان جواب دی عند ابي حنیفه رحم الله امام سے وی یعنی دوباره ویلی شي چې ما نشوته کوله اول مہر راکا صاحبین وی نه مړه به بشان مسله ده ليس لا خزل نه ده جائز ان تمنع نفس ایو پر چې وته کړه بس قصه خپل ختمه کړي ده لکه مشتری ته چې بای یو وسپریو پیرا وعلى هذا الخلاف الخلوه بها برزاها دغه شان سم پرې خدل اچھا جی اے برو غره دا اختلافي صورت کله دی چې دا اوله وتی پر رضا شوی کا کوله وتی بزور کړي و د ټول اتفاق دی به دوی موته کې خزویلی شي چې نه میشه وتی کوله ول روپای راکا به ټول اتفاق دی والخلاف فيما خلاف باغ صورت کې اذا كانت دخول کله چې دخول شوی برزاها پر رضا د خزبانی حتى لو كانت کچری و د خزا مکرهتن بزور راګي رکړه چې خبره ده لده پکې لوبه کړي وا او كانت سبيه نه بل صورت ووري اول وتی چې کوله خزه مشومه وا اول وتی چې کوله خزلې ونی وا او به روغ شول به خزه وته وي وز بالغ شوی ما وز روغ شوی ما اول به مہر راکاله به موتی کې ټول اتفاق دی دا ویل شي او كانت سبيه او مجنونه لا يسقط حقها حق نه ساقطيږي په الحبس بالاتفاق حبس کولې شي ځان له بردوغه خلک کولې شي په اتفاق دی نشي موتی کولې همدغه اختلاف په خلوت کې دی توجه جی پر ګورې ټول مہر معجل له حالي خلوت وکړلو او وتی ونکړه به را بار شو سوال سړی ورله وتی کوي صاحبین وای حق نشته چې که زمانه وکي ورونه چې خلوت کړي دا سیره لکه ورونه چې شی ور کړي دي شی ور کول مطلب وتی کړي دا نور خو پیږي کنه خبرو امام سے وینه جی دلتم دوباره منع کولې شي چې نه مشي وتی کولې ول بچره کې پیسې پیږي کنه بیا وګورئ وعلى هذا الخلاف الخلوه خلوت د خدي سره دغه برزا ويبدني على هذا استحقاق النفقه الاكبر وګورئ یو مسله د کله چې خزه ناشزه وینا فرمانه نه به بخون باندې دغه نفقه نه وی واجب او چې نه فرمانه نه وی به بخون باندې دغه نفقه واجب ده او خزه چې خاون له شي نه ور کوي کنه وته دینه بری دینه فرمانه وی نو صاحبین و یو پر چې وته وکړه دوباره وته کې د خزه نه په دوباره وته کی چې دا منع کوي خزه پنا حق ده ناشزه ده نو ما د دې نفقه ختم شو امام سوی دا دوباره وتی چې کوي به هم په حق ده نه ناشزه نه ده لہذا بخاون منی نفقه شتا کنه نه پیږي به وایبتنی بنا ده على هذا بمدغه اختلاف باندې استحقاق د نفقیم لو ما دغه دلیل ووري هغه ما ویلې ده ښا هغه به باندې ور قیاس کوي حالن به کې چې ما یو پیرا عبدالرحمن تدی بای مشتری ته مبیا وسپارلا او مشتری لا پیسې نه دی ور کړی فقهو ټول اتفاق دی مشتری دانه شی ویلې مبیا واپس راکا ته پیسې رانه کړې ته تانه مبیا اشاره ما دانه شی ویلې ولې مشتری خپل حق ساقط کړی دی مبیا به نه ور کولې او پیرا کړه دلتم دی خزي چې پیرا دا شی ورکو خپل حق خزي ته کو ساقط کو ویږي په اول وتی سره کې سلاړه لو ما غو دلیل دار ان المعقود عليه چې دا یعنی بوزا كله ټول بټولا قد صار مسلما د خوص پر لشولا الیه خوانتا بالوته الواحده بول وتی باندې او بالخلوت یا بدوم صورت کې بخلوت باندې او دلیل ووره
تاسو څه بدره په خلوت سره او په اوله پیریوت سره مہر مکمل لازمیږي که تاسو سوچوي مہر مؤکد کیږي ویلیم نو څه یار نه معلومیږي دا مہر چې عوض دی کنه دا د خلوت او د اولی وتی دی نه اولی وته خو یې کړی دا اوله وتی بس خزي خپل حق ساقط کړی دی نور وتی کی به د خزي د حق نشته دی چې وای ما ته مہر راکې وګوره ولهذا دغه وجدا يتاكد مضبوطي بها اول وتی سره جميع المهر فلم يبقى لها نو بس لنډه دا باقي بعد نه شو خزي دا حق د حبس مثال کالبایعی لکه بایع چې اذا سلم المبيع کله چې مبيع وسپاري مشتری ته پوه شوی به ولې څه لګ برابر امام سے ودا څه وای امام سے وای دا خزه چې بدویمه وتی کی توجه دویمه وتی کی خاون نزان منکی نو دا داسې شی د خاون نه منی کوي داسې شی د خاون نه منی کوي چې هغه د مہر بدل دی یو وای مہر داغي بدل دی پوه نه شوید ما په خبره می پوره کړی نه د خود غشانی کی وایو به پوه شي دا خزه چې کوم دویمه وتی کی خاون منی کوي چې نه می شوته کوله دا خاون نه داسې شی منی کوي چې دغه په مقابله کې بدل څوک دی مہر دی یعنی وته په مقابله کې د دویمه وته په مقابله کې څوک دی مہر دی او دا حق ارچا ته حاصلی چی تمال ازما حق بدل نه راکې نو زه ستا کوم حق ما سره دی مبدل غنه در کوم دا حق ارچا ته وی کنه وی نه خزه ته دا حق شته چې ورته وای چې دا زه دا دوی موتی ازما چې ما سره ته کوم دا دوی موتی کې د دې بدل مہر دی اول اغرا کا البرا سره راکې کوی نه شي بي وته ګورئ ولا له ان دا خزه چې د منعت د منی کوي منه د خونا ما هغه بوزا هغه وتی قابل بالبدل چې مقابل د بدل لیکنه د مہر هلکه څنګه بدل له ووري وې زکه برګوري برا دا هر پیر وتی کول چې دی کنه هر پیر وتی کول دا په محترم بوزع کې تصرف کول دي مزه محترم ده کنه دا کتاب کې وای کا دو ګوتی پټې دي په لکونو باندې کیږي او شناخه مزي بکیږي توجه نو دا ما څه ویل دا دویمه وته چې دا خبره مې کړې و وښی دا د خاون د دې په بدله کې مہر دی او هر چاته دا حق حاصل لې چې اول بدل غوړي به والا مبدل ور کوي نو خزه ته ما حق حاصل لې چې اول بدل غوړي اله به مبدل لوتی را سره کې پوه شي به اوس دا دویمه وته دا ولې مبدل دی دا ولې حق دی وای ځکه دا محترم بوزع کې تصرف کول دي او تصرف کول او د خزي په حق کې تصرف کول دي نو تصرف کله کول شي چې دې کې حق جوړ شي نو خزه وته وای حق بداله جوړيږي چې اول زما حقم ته جوړ کې مطلب مہر راکې کنه پوه نه شي به وګورئ لأن كل وتية نهر وتي چې دا تصرف في البوزع المحترم دا خو تصرف کول دي په محترم بوزع کې تاسو واسي خندل دا کتاب کې دي کومه ده سبه خزي اوري وي چې دا څه بوزایره لګړه وړه کړله فلا يخلع عن الوزي لند دا د هر وتی چې دا د دې وزن نه خالي کیږي ولی الکا وي یار د دې بوزعي احترام کو خزو ته مون وایو کنه باجیګانو ته کده درسونه اوري موږ تاسو په زیرت بد نه وایو تاسو د غشینو احترام کو کتاب کې څه وایي اور کنه فلا يخلع نبخ خاليواله ونرازي عن العوازه دي وزنا هر وقت کې به وزوي ولی ابانه لخطره دغه باره چې اظهار داغي د خطري و چې ډېر خطرناک شی دی قیمتي شی دی والله چې منم کم شي الله درکړي والتاكد بالواحده لجهاله ما وراءها توجه جي والتاكد بالواحده اوس اعتراض دی چې یار مہر خو په اوله وته معنی موقت کیږي دا مسله صاحبانو ذکر کړی وکنه اوله وته چې وشي مہر موقت شي معلومیږي دا مہر ایو صرف د اوله وته دی او هغه خزي ولا اوله وته خزي سره کړی و نو هغه خزي خپل حق ختم کړی دی اوس مہر نشي وختله دی وجنه چې وته به اله ما وته ته بدل پرېدم چې مہر راکې نه شي ویل نه خبره کړی وکنه پته نه لګي پوه شوي کنه وردا مثلا کړي و چې مہر پکما اوله وت یبانی موقت کیږي نو معلومیږي مہر عوض د چا دی
دا ولې وتی دی د دویمې درېمې وتی عوض نه دی چې نه دی نو په دویمې درېمې عوض درېمې وتی کې حق نه لري چې خاوند ته وایي مهر ول راکاله به دا درکوم. اوس هم پوه نه شوئ دا اعتراض وکنو جواب کوي وته والتأكد بالواحدة لجهالة هغې وایي اصل کې توجه امام صاحب وایي دا مهر چې دی که نه دا د ټولو وتیو عوض دی صرف د یوې وتې نه دی. سوال نو په اولنۍ وتې مهر ولې مؤکد کېږي؟ جواب اولنۍ وتې چې موجوده شي هغه موجوده یو د بقیه وجې د وتې چې دي دا لا مجهولي نه دي موجودې یار نه پوهېږئ. اوله وتې موجوده ده او دا نورې وتې لا نه دي موجودې او غیر موجود چې د مقابله د موجودو نشي کولی نو چې لا نورې وتې نه موجودې منګه مهر هم د هغې مقابل جوړ کړی و. دې مطلب دا نه دی چې نورې وتې بقیه که موجودېږي مهر به د هغې مقابل نه نورې څومره وتې ورسره دویمه موجود شي مهر به د دواړو عوض شي درېمه موجود شي بیا به د هغې مې وشي څلورمه موجود شي د هغې به مې وشي او یو شپه کې څلور پېرې کړي په هغې شپه کې به باجي ته وایه ټول یې وشي. پوهېږئ که نه باجیګانې ښې سپکوو کوم ځای ته ورسېدلو ګوره والتأکد بالواحدة لجهالة ما وراءها دا دې دپاره چې مجهول وي ما وراء د اولې وتې نه هغې نه اخوا مجهول وي او مجهول شی او مقابل له چا نشي جوړېدلی ښه هغه د مهر مقابل فلا يصلح هغه صلاحیت نه لري مزاحما چې مقابل جوړ شي د معلوم داسې وایه د یوه وتې معلومه ده او د نورې وتې مجهولې دي نو مهر به د معلوم عوض وګرځو او دا کومې چې مجهولې دي دا قوت د معلومې وتې په شان نه لري چې نه لري د هغې په شان یې نه ګرځو چې مهر یې عوض کړو که نه ونه رسېدلی بي. ثم اذا وجد وتي آخر بیا چې کله بله وتې راشي اوس خو هغه معلومه شوله اوس به مهر د دواړو مقابل شي که نو بیا نصاره معلومه نه معلومه شوله نو تحققت المزاحمه اوس هغه مقابل جوړیږي د هغه مزاحمت د ټیک شو وصار المهر مقابلا بالکل څومره وتې موجودېږي مهر به د ټولو مقابل وي. لہذا داسې خبره غلطه ده چې مهر مقابل صرف د اولې وتې دی هر یو وتې دی نو هر یو وتې کې ښځه غوښتلی شي اول مهر راکاله به مې وتې کې پوه نه شوی بي ما ته لږ بره ګورې جي د دې لپاره مثال واورئ زما غلام دی جنایت یې وکړو جنایت د دې فرمان څه شی هلاک کړه نو اوس ما ته دوه اختیار دي یا د غلام پکې ورکم او یا کوم نقصان یې کړی هغې پیسې ورکم په دې پوه شوئ ها نو د فرمان د نقصان مقابل شو غلام دی که نه نور نقصانات یې کړي دي نه دي کړي که نه د نور نقصاناتو مقابل نه دی لاړې عبدالرحمن نقصان یې وکړو ستاسو نوم دی عادل د عادل نقصان یې وکړو څلور پنځو کسانو نور نقصانات یې وکړ ټول مال رالبئ غلام دې نقصان کړی اوس ماته اختیار دی د هر یو نقصان پیسې ورکوم او یا د غلام روالم په شریک کې ټوله له ورکړم دلته ټول وایي دا مسله داسې ده ولې داسې ده کله چې یو نقصان کړی و نور لا نه موجود مزاحم یې نه و هم د هغې مقابل غلام او چې کله نور موجود شو نو مزاحم موجود شو اوس به غلام د ټولو مقابل شي کله چې اوله وتې موجوده وه مزاحم یې لا نه موجود مجهولو نو مهر هم د هغې عوض کله چې نورې وتې موجودېدلې مزاحم رال اوس مهر د ټولو مقابل شو که نه اوس هم خندر نه کوم کومه دی وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد اذا جنى کله چې جنایت وکي يدفع كله ټول غلام به ورکولی کېږي بها په جنایتونو کې دغه یو جنایت کې ثم اذا جنى اخرى به بل جنایت وکي او اخرى بل وکي يدفع د غلام به ورکولی کېږي بجميعها کې واذا اوفاها مهرها ثم نقلها واذا اوفاها مهرها نقلها الى حيث شعبر وګوري خون متفرمان و مهر ورکو مړی والا مهر درنه قربان ورېکو زه چې زو بار ترې بوزم وینا نه زما کینه څنګه نسی بس مې حق د پوره کړی دی او دا ټول زما حقوق دي وسره ټینګه شه سټینګ کې مې وتی کول غوښتل راته سمېږي با بار ته مې بوتللی بار بزي نه خواله مې بوتللی نه خواله بزي سخر کې وتی کا پیدا او فاه کله چې وفا وکي د ښځې د مهر دا کله چې پوره کې د ښځې د مهر د ښځې نقلها نقل کولی شي له حیث شا کوم ځای ته چې خوښه شي لقوله تعالی اسکنهن لکه الله پاک فرمایي اوسوئ دا ښځې من حیث سکنتم کوم ځای کې تاسو اوسېږئ ستاسو ته اختیار دی وقیله چا ویلي دي کوم ښار کې واده کړی دی ښار نه بل ښار ته دی نه پوځي ځکه بل ښار کې به دا نابلده دی تنګه وشي به پوهېږئ که نه
نن سبا ښځې نه تنګېږي وایي چې خاوند راڅه ځان لري والله چې جهنم کې م خوشحاله وقیل چاوي لا یخرجها الى بلد غیر بلدها نه به وباسي داسې ښار ته چې هغه د دې ښځې ښار نه وي ولې هلته به ناشنا وي لأن الغریبة تؤذى ناشنا ښځې ته ضرر میلاویږي په ځان لوالي وفي قرى المصر مصر کې واده کړی د مصر اطرافو کې کلي دي دغه دا کلي ګر چاپېره څه دي دا څه ورته وایي نه مړه خدای دې غر کړه هلته کلي څه دي دا شالم پول دی او دغه یو ځای بل ځای دغې ته بوځي بیا بوتللی شي ښه وګورئ وفي قرى المصر القريبة ألا تتحقق الغربة هل د غربت نه متحقق کي هلته بوتلی شي